حدیث کې راځي او سړی راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست دی، ځوان سړی و نوې واده کړی. حضور صلی الله علیه وسلم ته ویې د الله پیغمبره که زه د خپلې ښځې سره سملم په روژه کې نو ماته اجازت دی؟ وایي نه، د ښځې سره به په روژه کې نه سملې. یو هفته دې شوې ده انډرې دا زمانه تر که ښځې سره سملاستې په روژه کې او دا خو یخني ده، که دې یخنۍ کې د ښځې سره سملاستې فضل محمده کار به دا کار خراب کړي. بیا داسې یو بوډا غوندې سړی د فضل محمد غوندې راغی، یا د الله پیغمبره سمله او یو سمله ورسره فضل محمد چې ورته غاړه موځي نو څه پې نو پوهېږې که مقصد مې دا دی چې د هر چا خپل کار ګوره. یو حدیث دی، یو سړي ته اجازت ورکړه او بل سړي ته یې منع کړه چې نه ته به نه کړي، او حال دا دی یو ته یې څه ورکړي اجازت. نو یو چاته چې د اجازت والا ورسېد هغه یو د ښځې سره سملاستې شي، او چاته چې د ممانعت والا ورسېد هغه وایي نه د ښځې سره. حدیث یو امام ته یو ورسېد بل امام ته بل ورسېد. اوس چې پوه کوم خلک دي دې ته مونږ دې پوه خلکو ته مجتهدین وي، نوم ځان سره یاد ساتئ چې امامان پوه خلک څه شي دي مجتهدین. امام هغه وګوري چې دا حدیث دته ویلی شوی دی نو مقصد یې څه دی، او دا حدیث دته ویلی شوی دی نو مقصد یې څه دی. نو هغه وګوري دا حدیث چڼ کړي، چڼ په معنا د دې سره تحقیق وکړي. نو چې تحقیق وکړي او چڼ یې کړي نو ویې لکه دا اصل کې بوډا دی دته چې ویلی شوي دي چې ویې که سمله د ښځې سره په روژه کې هم نو دا بوډا دی، او دا کوم چې منې شوي دي چې مه کوه نو دا اصل کې ځوان راغلی دی. نو یو قاعده راووته که روژې ته نقصان کېده نو نه به سملې، او که روژې ته نقصان نه کېده نو سمله. اوس وګوره دا یو قاعده راووته، دا د دې دواړو حدیثو نه یو قاعده راووته. په خبرو خو پوهېږې که دا د دې دواړو حدیثو نه څه راووته نو یو قاعده راووته. نو چې امام احمد ابن حنبل سره حدیث دی هغه وایي حدیث کې راځي من ترک الصلاة فقد کفره، چا چې مونځ پرېښود نو دا سړی کافر دی. اوس امام احمد ابن حنبل وایي وګوره حدیث کې راغلی دی چې من ترک الصلاة فقد کفره، چا چې مونځ پرېښود نو کافر دی. مونږ به یو ټیک خبره یې کړې ده، چا چې مونځ پرېښودو خو د دین حصه یې نه ګڼله. خبره به سمې که نه؟ چا چې مونځ پرېښودو د دین حصه یې نه ګڼله. مونځ یې ونه کوي چې مړه دا پکې مولیان لګیا دي چې 4 وخته او 15 وخته مونځ دی، دا مونځونه پکې چا رښتي دي، د دین حصه یې نه ګڼله. مونځ یې پرېښودو خو فرض یې ورته نه وي، مونځ یې پرېښودو خو د 15 وخته مونځ ته فرض نه وي. نو چې فرض نه وي نو من ترک الصلاة، چا چې مونځ پرېښودو نیت یې ده چې فرض نه دی نو په دې خو ته هم اوس پوهېږې او د 2مې درجې تعلیم هم پرې پوهېږي چې من ترک الصلاة، چا چې مونځ پرېښودو نیت یې دی چې فرض نه دی، د فرض نه چې انکار وکړي خو سړی کافر کېږي که نه. نو من ترک الصلاة حدیث هغه پېټ شو چې من ترک الصلاة، چا چې مونځ پرېښودو او نیت یې ده چې دا مونځ فرض نه دی راغلی فقط کفره، دا سړی کافر شوی. او که ومن ترک الصلاة، چا چې مونځ پرېښودو خو داسې یې پرېښودو چې مونځ یې فرض ګڼه او پرېښودو، د تکاسل د وجې نه یې پرېښودو، خوب به ورته نیم به ودو نیم به راپاسېد، بیا به نیت وکړه راپاسم او بیا به وده شو، بیا شیطان به وله بیا ګوته ورکړه بیا به وده شو. نو دې سړي ته اوس مونږ کافر نه شو ویلی. په دې پوهېږې که نه؟ ولې د انکار نه دی کړی. چې چا انکار کړی دی نو هغه ته مونږ کافر ووي، خو چې چا انکار نه دی کړی هغه ته مونږ کافر نه دی ویل. نو خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله چې د بعضو عالمانو رأی دا ده، د ټولو امامانو رأی دا ده چې مونځ په اعلی درجه کې نه راغلی. زموږ دا خلک ډېر سستۍ کوي. ګورې داسې ځوانان شته خفه کېږئ مه ګورئ. اوس خو لا شکر دی دا روژې شکر وباسئ ښه شوې، دا خو 3-4 کاله مخکې روژې وې، خدای کو چې د مازدیګر وخت کې به م داسې یو بل ته کتل دا سترګې به م بوقې راوتې وې. بل تاسو به نه وې روتې لکه وایې که دا د اړ روژې م نیولې وې که نه. د اړ په دې روژو کې چې دا روژه به کله ختمه شوه د اخر به شوې نو خلک به خوشحاله وو، زه به خوشحاله، خو ما وی یا الله پاکه را روان کله به بیا دې شو دونه تکلیف به راغی. خدای کو د اړ په روژو کې به د خلکو داسې دا سترګې بقې راوتلې. د غلو کلي کې یو بوډا دا نوې ممباري راغلي، عموما د جلسه کې چې کله دا جنجالونه شروع شو نو د امباري راغی.
دا نوې منبري راغلی دی کې یو بوډا د دې غلو کلي خواته نو زوی راته لګي کو څوک راته لګي اوس په ذهن نه وته وی په دې 12 یوه بجه کې وروته دا خو سادهګان خلک دي شپاس خسته خبرې کوي وی دا امسه داسې راواغسته دا مې ته ویل دا امسه داسې راواغسته وی د اسمان ته اړقوله چې نرمه کا کنه خدای ته پته ده که ډېره سخته کې خو بیا یې نیسمه کنه دا امسه لګوله دا خبره راته چا کوله دې پوردل ملک کلي کې دا نوې مباري چې راغلي وی دا امسه راواغسته د اسمان ته اړقوله ډېره سخته ګرمي وه وی چې ډېره سخته کې کنه خو نیسمه کنه نو خو چې نیسمه نو خو نرمه کې چې څه په لارې خو نیسمه کنه دا څنګه او دا دغه د غلو کلي کې دا کیسه شته نو ډېر سخت روزې ډېرې سختي مون نو ډېر د تیر ورځو کې داسې د ګرمۍ کې وه د لکانو بس ګولۍ به یې واچولې وه دې ته نو څوک ټینګي زما په خپله یو رشته دار او چې ګولۍ به یې واچولې چې د سهار مونځ به یا کړی یا نه کړی او وده به شو د ماښام منځله به خلکو ایله په زور په دغه راپاڅو چې د خدای غټه ظالمه اوسي خو ما ته که د ماښام اذان شوی دی ګورې داسې شته ګورې دا ته ګپ نه لګوم یقین وکړو دا ته ګپ لګ بجفام ګولۍ به یې وخوړې چې لکه داسې قیصه ده شکر دی الحمدلله روجې اوس نرمې شوې په دې موږ د الله شکر وباسو